هم په دې پاکستان کې ګمنام غازیان هم شته هغوی دا تورې چې چلیږي که نه نو ډېر غټې غټې سټې پکې بیا د هغوی پکې پتې نه لګي او به ګورئ دلته کې محکمې شته ایلیګل مایننګ غیر قانوني مایننګ ریاست دپاره هم چیلنج دی او د ټول نوخار او بیا خاص کر نظام پور کې دا امن و امان دپاره دا د خطرې جرس دی یو سترګه به خاندي یو به جاړي او وایي زه درته بله خبره وکړم مونږ ته اطلاع راځي جي دومره لویه پیمانه باندې دغې باندې کاروایي شروع ده دا خبره ډېره لرې پورې رسي او دومره لویه انکوایري پې شروع ده په دغې کې به هم ډېر لوی لوی افسران ده مړه دا ستا د نوخار اسپتال دی دا ډسټرک هیډ کوارټر اسپتال دی په دې مونږ همیشه خبره کوو کلاس 4 او د نورو برتیانو مونږ خبره وکړه سیاسي بنیادونو باندې سیاسي کارکنان پکې برتي شوي دي هغوی ته د تنخواګانې خزانې نه د دوایانو او د ډریپونو او د اسپتال د نورو لوازماتو پیسې هغوی ته به تنخواګانو کې میلاوېدې خبره چې راووته نو هغه وایي ووتل ټول یې وښکل اوس انتخابات په سر را روان دي اوښکې نه دي نور به برتي کوي او انټي کرپشن والا وایي مونږ خو د دې نه نو خبر دا دومره ریکارډ وړی دی هغوی سره ریکارډ کې دا اډونه ای پکې بېله انکوایري شروع کړه ما ملګري ته ویې مې یاره مې دا خو د کالو سر د دی د انکوایري نه ختمیږي دلته دا برتیانې نه ختمیږي مړه دا هسپتال دی دا تاسو ویډیو ګورئ که نه دې کې ډریپ سیټونه نشته پیراسیټامال ګولۍ نشته وختي ماته یو ملګری راغو ایکسرې نشته ایکسرې پکې نشته هغه سړی ایکسرو دپاره بار ګرځېدو یار سړی به راشي په تکلیف باندې اوس د هسپتال باره کې زما دا وټس اپ ډک دی نو کله ناکله سوچ کوم چې د انتظامیه څه ته ناسته ده مونږ هم دغه افسرانو ته ورلیږو مقصد دا دی زمونږ دا اواز دا د خلقو اواز دی خلق چې کمې خبرې وي زبان خلق کو نقاره خدا سمجھو او چې ټولې نی مړه 10% خو پکې خلقو ته ریلیف میلو شي نو زړه مو مطمئن شي ځکه چې ډېر ښه خلق په واټس اپ باندې رابطه کوي زمونږ دلجویي کوي او چې کم تکلیفونه هغوی باندې د ورځې هسپتال کې تیر شي باقاعده د هغوی ویډیوګانې رالیږي زه ځکه نوخار ته ویم ما ته یو څو نوخاریان پکار دي داسې د نوخار داسې لیوني پکار دي چې هغوی روزانه 2 سترګې 4 ګرځئ چې چت هم څه غلط کار ویني نو د هغې خپله ویډیو جوړوئ انفارمیشن یې مونږ ته رالیږئ خبر به یې مونږ ګالو مړه دا نوخار اسپتالونه دي یار دا قاضي میډیکل کمپلیکس قاضي حسین احمد الله دې خورو سره وبخي او ډېر لوی په خواهش یې جوړ کړی او تکلیف یې ورله ویستی و صوبایي حکومت مرکزي حکومت د دې دا ځمکه چې په کم تکلیف باندې حاصله شوې وه ما ته یاد شي د دې چې افتتاح وه او دا جومات جوړېدو نو په دې دغه چې دا به د نوخار خلقو له دا څومره وخت کې به دا مکمل شي هغه بیا مکمل شو قاضي اسپتال جي جوړ شوی دی قاضي اسپتال نه سمه کارخانه جوړه ده د هرې خښتې لاندې د کرپشن یو انګال دی یو دریاب دی هر طرف نه اواز راځي چغه راځي چې ما لاندې د کرپشن کوی دی یار دا مخامخ ټایلونه یې وګورئ دا د دې صوبې غټ تدریسي هسپتال د شرم خبره دا ده چې دې کې کم اوس های کورټ کې باقاعده کیس چلیږي جیلي سرټیفیکیټونو باندې تجربه ایکسپیرینس سرټیفیکیټونه چې کم دي نو د جناب میډیکل کالج نه راوړی شوي دي او پروفیسران پکې جیلي نو د هغې کیس چلیږي په پېښور های کورټ کې باقاعده کیس دی دغه پروفیسران به دغه میډیکل کالج کې سبانو راتلونکو ډاکټرانو ته سبق ښیي یار دا نوخار پورې خندا نه ده او دغه کې د دنیا غیر ضروري خلق برتي شوي دي هغې کې هم پیسې د هغې پیسې چې کومې د هسپتال پیسې دي نو هغه په سیاسي کارکنانو په تنخواګانو باندې تقسیمیږي او کیسونه د دنیا انکوایریانې شوي دي او هر طرف نه انکوایري هغه ثابته شوې ده انټي کرپشن پکې چیف سیکرټري ته چټۍ لیږلې ده په څو شیزونو کې او تر اوسه پورې اف آی آر لا نه دی شوی زما یقین دی اف آی آر به کېږي مونږ ته خلک وایي تاسو چغې وښئ مړی سم نه کېږي زه ورته یم ولې نه کېږي چغې مونږ وو د ډسټرک اکاونټ افسر دا دی د نوخار چې کوم د کرپشن خښته ده ړومبنی هغه وویستی شوه نوخار ډسټرک اکاونټ افس کې دا ټولو محکمو آخري کرپشن چې راځي او دا کم ارڅه کېږي
د پنشنونو په دغه کې مختلفو محکمو ټولې محکمې دغلته تړلې دي، نو هلته دا د کرپشن مور ده که نه، او هغې کې انکوایري وشوه. کرپشن ثابتېدو نه پس چې کوم اکاونټ افسر و هغه پکې نوکرۍ نه فارغ شو. اوس هغې کې وسیع تر انکوایري شروع شوې ده او دومره غټه انکوایري پکې شروع شوې ده چې پکې محکمه تعلیم به هم راځي، پکې به صحت هم راځي، پکې به سوشل ویلفیر هم راځي، پکې به مړه چې کوم دغه سره تړلي محکمې دي، که هغه ډسټرکټ دی، که هغه دا نور دفترونه دي، او چې څومره د دغې سره لین دین دی، ملازمین دي د هغې، نو د دې سره تړلي چې کومې خښتې دي هغه به یو یو ټنګولی کېږي انشاءالله. دا زمونږ د چغو دا د دې نوخاریانو چې کوم مونږ ته انفارمیشن رارسي شکریه ادا کوم، سلوټ ورته کوم. مونږ ته چې کومه خبره رارسئ بالکل د کاڼي کرښه یې رښتیا وي، مونږ هغه مخې ته رسو. او زه بیا هغه افسرانو ته هم سلوټ کوم دواړه لاسیز چې د ډېرو سختو نه پس هم هغوی په دې باندې په دې سختو حالاتو کې هغوی په هغې عمل کوي، په هغې باندې بیا کارویانې وشي، وخت پې ولګي جي، خو دقسې وشي چې دا ډسټرکټ اکاونټ افسر چې کوم هغه روکرۍ نه فارغ شو، اوس بکې یا نورو نمبر دی، او د دې نورو محکمو کې چې غټ غټ ناست دي د هغوی نمبر را روان دی. قانون دی، قانون دې باندې به انشاءالله عمل کېږي، خو هغه به زما او ستا د نوخاري په زور باندې هغه به د دې نوخار د شملورو او د دې نوخار د مټورو پښتنو، د دې شملورو مشرانو د دوی په اواز باندې به کېږي. زمونږ اواز کې اواز میلاووئ، دا زمونږ په خبرو دی، دا بعضې مشران نه خفه کېږي دي، دا د نوخاریانو اواز دی. ما ته وختي یو کس راغوئ اکوړي ته راشه، او اکوړي کې هلته هم وایي دا چې کوم سرکاري کارونه شوي دي، نو د هر سرکاري کار کې چې کومې خښتې لګېدلې دي وایي هرې خښتې نه یو اواز راځي او هغې لاندې د کرپشن یو کوی دی. اسپتال سره دی خوا پورا کمیونټي هال جي هغه په د کروڑونو روپو کار دی او هغه په کوکاته کې شوی دی اړو شته نه. بیا ورسره جنازګاه ته راشئ، د جنازګاه دا به زه تاسو ته په کیمره باندې ښیم، مونږ ته خلق ووایي، مونږ یې تاسو ته وایو، مونږ یې د ټول نوخار ته ښیو. د دې مایننګ باره کې خبره کوم، او د مایننګ دا خبره دا ډېره اهمه ده. دا زما او ستا د نوخار د دې نوخار د کونډو رونډو یتیمانو، د بېوزلو، د بېوسو، د بېسهارو خلقو، دا چې په بېنظیر انکم سپورټ کې څو زرو روپو پسې منډې وهونکي او تکلیف تورېدونکي میندې، خویندې، تورسرې، پیغلې د هغې پسې منډې وایي، دا د هغوی دا د مایننګ چې دا کومه زه خبره کوم دا د هغوی حق دی جي، دا د هغوی حق دی او دې باندې به هم کېږي. مونږ وایو چې قانون کم دی، قانون ریاست ټول ریاست ریټ چیلنج شوی دی باقاعده. د ورځې په رڼا کې چې کوم ځای کې زر اکسیویټرې لګېدلي او هغوی را دې شي که نه څوک ما دې ودرولی شي، او بیا ورته خودساخته کیسونه میولته کې چې بیا غټ نه غټ د ضلعي افسر هم وایي چې دا زما کار نه دی، بل افسر وایي دا زما کار نه دی، چې کومه متعلقه محکمه ده دغې سره د هغې باندې کار کولو والا، نو هغه به راځي، لا به ایس پي له راځي، لا به ډپټي کمیشنر له راځي، لا به د صوبې وزیر اعلی له راځي چې ما له فورس راکړه زه دغلته کاروایي کوم. اولته بیا کاروایي نه کېږي او هغه بدماشۍ باندې د دې ټول نوخار نه د هغوی سره زر وړي، د هغوی شګې وړي. مړه نو مونږ خو دماغ مو کار پرېږدي که نه، دا سینې غار غار کو، دا سینې نوخار دپاره دومره خطرناک کو. د پېښور های کورټ جي واضح احکامات دي، واضح چې په دې سیند کې به کار نه کېږي، سیند کې به مایننګ نه کېږي، په سیند کې به مایننګ نه کېږي. دا خطرناک دی، د ټولې صوبې دپاره خطرناک دی، د دې ضلعې دپاره خطرناک دی. د هغې باوجود چې پکې په زرګونو اکسیویټرې لګېدلي او هغه یو طرف نه وایي بل طرف نه وایي، مړه حلیه ولا روانه کا، جغرافیه د دې دریاب روانه کا. دا نوخار به ټول دی دریاب کې هر طرف ته یې پکې یو نیر وویستو، خپل حکومتونه یې دي. نو مونږ وایو په دې باندې کاروي پکار ده. دغه خلقو جي د ریاست ریټ چیلنج کړی دی، دغه خلقو ریاست لم چیلنج ورکړی، دا د ټول انتظامیې ته چیلنج ورکړی دی. هلته موبایل هم چې لاړ شي نو موبایل هغوی خپلو کې هوایي ډزې شروع کړي، موبایل ترې نه راواپس شي، ځکه لرې علاقه ده. او دا د هغوی یو روایت دی، هلته چې کوم ټیمونه هم لاړ شي نو یو خودساخته غوندې جنګ شروع کړي او دا جنګونه کېږي. اوس دا زه وایم، ما پرون هم ویلي، اوس زه نن بیا وایم چې دا
غیر قانوني د سونې مایننګ ټوله دنیا کې چې زه بار بار ویم جنگ چې روان دی نو هغه معیشت باندې دی، معاشي جنگ دی، معاشي. او دا نوخار کې د سونې ایلیګل مایننګ، غیر قانوني مایننګ دا د ریاست دپاره هم چیلنج دی او د ټول نوخار او بیا خاص کر نظام پور کې دا امن و امان دپاره دا د خطرې جرس دی. روزانه والی کېږي دغلته دا چې څومره اکسیویټرې ولاړې دي د دې دا کمې خولې چې دي او دا د سیند ته ورکوزوي نو دا بظاهره دا یو درس کوي او یو جرس وی د امن و امان د خطرې ګنټی درته ټنګوي. نو په دې باندې غور پکار دی. محکمه مدنیات ضلعي انتظامیې نه ډیمانډ کړی دی. ضلعي انتظامیه به زړی که وي او که نی په دې به کار کېږي. یو سترګه به خاندي یو به جاړي او وی زه درته بله خبره وکړم مونږ ته اطلاع راځي چې دومره لویه پیمانه باندې دغې باندې کاروایي شروع ده، دا خبره ډېره لرې پورې رسي او دومره لویه انکوایري پې شروع ده. په دغې کې به هم ډېر لوی لوی افسران د منځه دي ځکه چې یو نه یو ورځ د خلقو دا محنت، د خلقو دا چغې دا اورېدی شي او دا د ځمکې خدایان کوي نه اوري نو دا بره چې کوم رب دی نو وایي اوري ځکه چې دا ډېره غټه غلا ده. ما چې څنګه ووي دا د تورسرو دا چې دا 0,000 2,000 3,000 10,000 روپو پورې په سنټرونو او په مختلفو ځایونو کې او بیا هسپتالونو کې 0,000 روپو دپاره او ډریپ سیټ دپاره ریان خلق منډې تورسرې میندې خویندې منډې وی او دا ګرځي نو دا د هغوی حق دی. نو بره یو باچا ناست دی او هغه به یې تپوس کوي او هغه به دا رسۍ راکاږي نو چې کله دا رسۍ راکاږي نو په هغې رسۍ کې به بیا ډېر را ځوړندېږي او د هغه وخت انتظار دی دا افسران نه کوي ځکه چې هغه به ډېر خراب وخت وي. دا هیڅ هم نه دي، دا یو څو خلق را جمع شوي دي، مافیا ده او ریاست یې چیلنج کړی دی. نو ریاست له پکار دي چې د خلاف برپور طریقې سره کاروایي وکړي. صرف د سین خبره مه کوه، دا سین خو 400 نه راوالې تر کالاباغ غرونو پورې دا دې کې خو دې نه خو د هر طرف ته یې پکې د غازي بارو ته نیرونه جوړ کړل که نه، هر طرف ته چې اچا خوښه ده او سینګه خوښه ده سین دی وی یو شهر ناپرسان دی او یو خپل اډر دی او خپل حکومت دی. دا اکسیویټر تاسو ته ښکاري هغه خو موږ بار بار قصه کوو، دا به بار بار شاربو، دا به د حکومت پې را ویښو. زه درته بله ویم دا د سیپیک چې کومه ځمکه ده په نوخار کې او که دې طرف ته ده او که صوابی طرف ته ده نو هلته خو یې جي سم د موینجدړو کنډرات دې نوخار نه جوړ کړل، قیمتي ځمکې وله تباه او بربادې کې معدنیات یې وښکل، شګه لاړه د عربونو کربونو روپو شګه ووته. اوس به د هغې په جوړولو باندې د هغې په دوباره هموارۍ باندې کربونه روپۍ لګي. هغې باندې چې چین هم ډېر خفګان کړی دی. سی پیک ډېر حساسه موضوع ده. سی پیک باندې چې د سی پیک نوم ولې نو چین غوږونه ودروي نو د سی پیک ځمکه هغې باندې په داسې طریقو او په داسې 2 نمبرو باندې کار کېږي. یو طرف ته جي دفعه 144 نافظه کې وي دلته به کار نه کېږي او بیا چې مکه ځای کې ګورې نو اندر کاته کار شروع وي د شپې او د ورځې ترې نه ټرکونه وځي او چې کله ډېره خبره خوره شي نو حکومت لاړ شي نو هلته نه یو ټولو نه یو ټکټر او یو ټرالي راولي او مزدورانو باندې پرچي وکړي که نه نو سترګو کې ولا رانجه واچوي چې مونږ کار وکړو. یار عربونه روپۍ د دې نوخار والې شوي دي، د عربونو کربونو روپو شګې دا ووتې او اوس به عربونه کربونه روپۍ بیا په دغه ځمکو لګوي. دا د قوم سره مذاق نه دی، دا د دې نوخار سپکاوی نه دی، دا د دې نوخار سره ظلم نه دی، دا لوبې ټوکې نه دي. مړه حکومت هم څه شی وي، زه خو حکومت ته هم اپیل کوم، حکومت نه خفګان هم کوم او زه دې نوخاریانو ته وایم چې خپل اواز جوړ شئ او ورسره مونږ هم سپورټ کوي، زمونږ د اواز کې خپل اواز ملو کوي چې نور اسم نشئ کولی. مړه دا د شیر بټن خو وښئ، په دې نه ستړي کېږئ. دا تاسو دې نوخار سره، دې کونډو رونډو سره، دې یتیمانو سره، دې
د میندو خویندو سره د بېوسو خلقو سره دا چې ډریپونو پسې ګرځي، دا چې علاجونو پسې ذلیل او خوار کیږي، دا چې په بېنظیر انکم سپورټ سنټرو کې منډې وهي، وال خوري، ټوله ورځ 100,000 روپو ته ناست دي، نو دا هغوی سره مدد دی او دې اواز کې خپل اواز میلاو کوي او زمونږ اواز جوړ شي. او ما خبره کوله جي نو اکوړي کې دا غټه پاکستان ټوبیکو کمپنی چې ده که نه، دې نه به جي یو شی راوتو د تماکو نه چې کم ګند وځي هغه ګند به بیا بار راوتو او هغې نه به سره جوړېده. د هغې ډېره یو لویه قیصه ده. هغه اوس بیا له هغې هغه ګند هم هغه څه خلق دي هغی علي کراچۍ ته ځي په ټرکونو کې دلته نه هغې نه هلته ګوټکا او مافیا او د نورو نشو ډېرې خطرناکې شیزونو کې استعمالیږي. نو حکومت له پکار دي چې په دې باندې غور وکړي. ما به وی اکثر چې زما ذهن مونږ هم کنفیوز یو. نو د نوښار جي نوښار کې دومره غټې فیکټریانې او کارخانې دي، 2 سیمټ فیکټریانې دي، پاکستان ټوبیکو کمپنی ده، پاکستان لوکوموټو، د ماربلو فیکټریانې د دې نوښار نه چې وځي تر خیرآباده پورې هر طرف ته ماربل فیکټري ده، رسالپور کې چې وګورې هر طرف ته ماربل فیکټري ده. کاڼې زمونږ قیمتي کاڼې د پیر سبا کاڼې لاړو، غر ختم شو، سیند کې ورننوتي دي او سیند کې مایننګ کیږي، د شیشې کاڼې هلته نه لاړو جي. دا د چراټ غرونه خالي شو، د لرګو نه ډک شو او د هغې باوجود زما نوښارۍ هغه هسپتال کې ډریپ سیټ لاریان دی، هغه د صفا اوبه څکلو نه محروم دی، هغه په هسپتال کې سرکاري علاج نه محروم دی. زمونږ په هسپتالونو کې ډریپ سیټونه نشته، سرنج نشته، پیراسیټامال نشته، ټیشو پیپر نشته، مالوچ نشته، پټی نشته، بنزاین نشته، مړه ډیټول نشته. نو دا هسپتالونه د بیابان کلا دی. ښه خبره دا ده چې بیا د دا هسپتالونه هم په ټیکه ورکړي، څنګه چې دغې کې هره یو محکمه په ټیکه، ایکو هم په ټیکه ورکړې ده، اکسرا هم په ټیکه ورکړې ده، میډیسن هم په ټیکه ورکړي دي، میډیکوز هم په ټیکه ورکړی دی، او بس دا ټول هسپتال دی په ټیکه کې، او د خلکو ته د اعلان وکړي چې دا نوښار مو په ټیکه ورکړو. مړه دا د نوښار خلقو سره زیاتی نه دی، دا د دې نوښار شملورو سپکاوی نه دی، دا د دې بزرګانو سپکاوی نه دی، دا د دې ځوانانو دا د دې بېعزتي نه ده، دا د دې تورسرو او د دې میندو خویندو د دې سپکاوی نه دی. مړه دا نوښار دی، دا د دې نوښار خلقو سره ظلم نه دی. ځکه خو ځکه ویمه چې زه به نه لیونی کېږم، دا څه کېږي په نوښار کې یار؟ ستا د نوښار هغه ترقي دا هغه ترقي ده. ته د دې رشکۍ نه واوړه که نه رشکۍ نه. زه به تاسو ته هغه ویډیو هم ښیم، یو ورځ رشکۍ نه مردان ته تلمه، نو چې د رشکۍ نه ور واوړېدمه نو ما تاسو یقین وکئ چې ما وی چې لا خو چېته چونی کې ور دننه شوم، لا چېته اسلام آباد ته را دننه شوم. یار روډ دی، بوټي پکې هغه شان بوټي، که قبرستان دی هغه محفوظ دی، پارکونه یې آباد دي. ستا خو پارکونه هم تباه، ستا قبرستانونو باندې هم خلکو قبضې کړي، ستا روډونو نه هم د موهنجدارو کنډرات جوړ دي، د مرګ کویان ترې نه جوړ دي، د دې تارونه چې راووړي تر خیرآباده پورې دی روډ ته خو وګوره، دا روډ دا سم د پولیسرات پل دی. مړه دا د دې نوښاریانو په سترګو کې شګې اچول نه دي، دا دوکه نه ده دی سره، دا فراډ نه دی. زه خو کله ناکله ډېر سخت خفه شم او نوښار ته به مونږ دغه خبره رسو او کوشش به کوو چې دا په دې باندې کارویانې وشي چې کم ځای کې غلا کېږي د هغه غلا سوري بند کړو، چې کومه غلطي کېږي چې د هغه غلا هغلته خښتې کېدي، هغه غلطۍ بندې کړي، هغلته اصلاح وشي. زمونږ مقصد هم د چا سپکاوی نه دی، زمونږ د دې خبرو مقصد د چا اسې بیسه مخالفت نه دی. زما دا خبرې که غلطې وي، زما دا خبرې که بېځایه وي، دې کې دا انفارمیشن ټیکنیک دا د چا سره د بدنیتۍ په بنیاد باندې وي، نو راشئ په دې نوښار چوک کې مې پانسي کوي. مړه دا د بدنیتۍ په بنیاد باندې نه دي. زما دا خبرې صرف او صرف د عوامو او د معاشرې د فلاح و بهبود دپاره دي. د هېچا حمایت او مخالفت
دا مې مقصد نه دی. زه خو وایم چې دا ټولو سیاسي مشرانو ذمهواري ده. دا خو زه همیشه وایم چې نه اپوزیشن شته او نه حکومت شته، مړه ټول په دې غلا کې شریک دي او ټول یو شوي دي ورته. او که یو څو سوه خاندانونه دي هغوی ته فایده ده، او که غرق دي نو دا 25 لکه نوښاریان غرق دي. مړه دا اسپتال دی، نو ته اوس وګوره که نه، دا په امبولینس کې ورته ډریپ لګولی دی، او ولې دلته بیډ نشته، په دې اسپتال کې ټیکنیشن نشته. دا ستا د ترقي ده، دا ستا هغه هسپتال کې اربونه روپۍ دي، دا کروڑونه و اربونه روپۍ. ځکه خو مونږ وایو چې مونږ به نه لیوني کېږو چې اسپتال کې، چې اسپتالونو کې د مړو نه غلاګانې کېږي، امبولینسونو کې خلکو نه غلاګانې کېږي، او هسپتالونو دا حالتي چې په امبولینسو کې ورته ډریپونه لګوي، چته چته په ځمکه ورته پروتي. دا ستا اسپتال دی جي، دا وګوره. فیصله تاسو کوئ یار، که زمونږ خبره غلطه وي او دا انفارمیشن مو غلطي وي، د بدنیتۍ په بنیاد یې وایو، د بدنیتۍ په بنیاد یې نه وایو. دا خبرې که د اخلاص نه وي او دې کې اخلاص نه وي نو کاروایي به پرې نه کېده. د کامل ایمان سره ویم او پوره یقین سره ویم، د زړه د اخلاص یې د نوښار د ترقۍ دپاره کوو، د زړه د اخلاص یې د دې خلقو د فلاح و بهبود دپاره کوو، د زړه د اخلاص یې د دې خلقو دپاره کوو. دقسې بیا کاروایانې کېږي څنګه چې په ډسټرکټ اکاونټ آفس کې وشوې، غټه پیمانه باندې تحقیقات هم شروع دي، پکې څه فارغ شو فارغېږي به، هسپتال نه فارغ شو نور به هم فارغېږي. قاضي میډیکل کمپلیکس کې دقې کې ډېره لویه ریله چلېدو والې ده. قاضي میډیکل کمپلیکس کې به غټ غټ FIR کېږي. دا به مو ګورئ چې جیلي چې کوم جیلي ایکسپیرینس سرټیفیکیټونو باندې کم برتي شوي دي او هغه قوم ته راتلونکي ډاکټران جوړوي، د هغوی خلاف کاروایي به هم دا نوښار انشاءالله ګوري. دا زمونږ د زړه نه ویو او د دې نوښار د نوښاریانو دپاره یې ویو. چا سره د بدنیتۍ په بنیاد، د چا مخالفت په بنیاد په دې باندې نه ویو. دا زما محکمه ده، دا زمونږ نوښار دی، دا د دې نوښاریانو اسپتالونه دي، دا د دی ادارې دي. په شریکه به یې ټیک کوو چې څه راسره تاسو واده ده هغه در سره زمونږ واده ده، تاسو دپاره زمونږ دا سرونه حاضر. او دا مه وایه دا وایي چې څه نه کېږي که نه کېږي جي. هم په دې پاکستان کې ګمنام غازیان هم شته، داسې ګمنام غازیان دي او د هغوی دا تورې چې چلیږي که نه نو ډېر غټې غټې سټې پکې بیا د هغوی پکې پتې نه لګي. او به ګورئ دلته کې محکمې شته، تپوس کولو والا خلق هم شته، سپورټ کولو والا خلق هم شته، او دلته هغه شملور مشران هم شته. هغوی به تپوس کوي او یواز اوچتوي. او زه وایم چې ګمنام غازیان، نو ګمنام غازیان هغه کار کوي، هغوی خپل چې کوم لیکل کوي که نه، د هغوی چې کوم انفارمیشن وي دیرپا وي، هغه لیټ وي، هغې کې کار کولو کې طریقه کار یې بدلي، هغې کې وخت لګي، خو هغې باندې چې کله کار کېږي که نه نو ټوله دنیا ګوري او هغه یو مثال بیا